د پاکستان سپریم کورټ د عمران خان د خوشی کولو حکم جاری کړی دی. سپریم کورټ نن د زیارت پر ورځ د عمران خان د گرفتاری خلاف خواست اوریدنې په مخال د اقتصاد مرکزی ادارې ته امر کړی دی چې مخکنی وزیر اعظم دی په یو سات کې د نن عدالت ته وړاندې کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا سپریم کورټ ته خواست شوی چې د عمران خان گرفتاری غیر قانوني وګرځوي او د خوشی کولو حکم یې وکړي. د سپریم کورټ چیف جسټس د عمران خان نیول د نیب لخوا د عدالت سپکاوي بلل شوی دی. د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر تابندیال په مشرۍ درې کسیزه بینچ چې پکې جسټس محمد علي مظهر او جسټس اطهر من الله شامل دي په دغه خواست یې اوریدنه پیل کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان په نخمه مای د اسلام آباد های کورټ د خاطی څخه نیول شوی او د اقتصاد قومي ادارې نه ویلي وو چې عمران خان یې د القادر ټرست د غبن په قضیه کې نیولې وو. حکومت ویل چې عمران خان د قانون ترمه نیول شوی وو. د راپورونو ترمه پوریدنه کې چیف جسټس ویلي چې د سپریم کورټ های کورټ یا نیب کورټ څخه څوک نشي نیول کېدی. د میډیا د خبر ترمه چیف جسټس ویلي چې نه د عدالت سپکاوي کړي او کو چرته نوي کسان د عدالت خاطی ته داخل شوي نو د عدالت څخه احترام پاتې کیږي. په داسې کې به سو خوم ځان په عدالت کې محفوظه ونه ګڼي. چیف جسټس زیاته کړي چې په غیر قانوني کار سترګې نشي پټولې چې کومه فیصله وروي دغه به په هر تن لاګو وي. د عمران خان وکیل حامد خان عدالت ته ویلي چې عمران خان په یو کیس کې د نیول وړاندې اسلام آباد های کورټ ته د بایومټریک د پاره ورغلی او رینجرو نیولې وو. جسټس اطهر من الله ویلي چې څوک د انصاف څخه نشي محروم کول کېدی. د نیب د پاره غوړه وه چې د اسلام آباد های کورټ د رجسټرار نه اجازه اغسته وو. نیب څنګه قانون په لاس کې اغسته. د عمران خان د نیول وروسته د ملک په لویو ښارونو کې احتجاجونه شوي په پوځي او سرکاري ودانو قهرجن مظاهرین ورغلي ودانو گاډو ته ورونه اچول شوي او د مر جوبلو په پکې خوم شوي دي. خو پرون د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینه په غونډه کې ویل شوي چې تحریک انصاف رویه آئینی قانوني او جمهوری نه ده بلکې ترهګرۍ او مخ دښمنۍ ده کومه بچي په هیڅ صورت ونزغمل شي. مرکزی کابینه د تحریک انصاف د احتجاجونو په مخال په سرکاري او شخصي ودانو ته د ورونو اچولو او نورو روانکارو غندنه کړي او د کورونو چارو د وزارت په سپارښتنه د امنیت د پاره د آئین د 215 ماده لاندې په پنجاب او خیبر پختونخوا سره په اسلام آباد کې د پوج په ځای کولو منځوري ورکړې ده. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان